وعلى رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. زه دلته کې چې کوم مشران دي د یو نوم کا اخلم وخت به ډېر ولري د دې ټولو شکرګزار یم چې دې زما غوندې ناقص العقل د هغې خبرو ته غوږ ایښی دی. الله دې د دې برکتونه مونږ سره کړي او الله دې مخ په ترقۍ مونږ او زمونږ دا قوم روان کړي. او مخامخ چې څومره سپینګیري مشران زما ځوانان ناست دي، د دې شکریه ادا کوم چې زموږ په مختصر دعوت باندې د مشرانو دې دلته تشریف راوړو. الله دې ستاسو دا هر قدم په تله د نیکۍ کې واچوي او د دې قوم د ترقۍ باعث چې الله وګرځي. دا ستاسو د قوم اعتماد او تعاون نو د هغې په برکت څه ناڅه کار خدمت د مریضانو د مسافرو د بېوسو خلکو شوی دی، نو هغې شاته ستاسو اعتماد او ستاسو تعاون او سپورټ په فرنټ باندې بېشکه چې زه به یم زما نوم به وي خو نور دې کې دا څومره زما مشران او ځوانان زړونه ناست دي د دې کوشش کار فرماو او د دې تعاون او اعتماد ځکه نه زه لیدلی یم کېدای چې اوس ما وینئ او نه زما څه تعارف و دې سره او په پټو سترګو ماله چاندې راستوه زرګونه روپۍ سوونه روپۍ او هغه په خپل رور باندې یا خور باندې خرڅ کول نه راغلي مریضان د یو ځای نه د بل ځای نه، نو دا یقینا که ستاسو نه وی دا تعاون مونږ سره خو دومره څه نشته. نو زه به شروع لږه د لرې نه وکړم. حدیث مبارک کې راځي احب الخلق الى الله من احسن الى عیاله. الله تعالی ته په دې مخلوق کې د ټولو نه خوښ خلک هغه دي چې هغه د الله مخلوق د الله عیال سره ښه سلوک کوي. دا مخلوق څومره چې دی انسانان دي که پیریان دي که ځناور دي دا ټول د الله عیال دی. لکه څنګه د خلکو د کور خلک دي او د کور مشر د هغې د هر څه ذمواري اخیستي په سر. دغه رنګې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، د دې ټول مخلوق د حاجتونو پوره کولو ذمواري الله اخیستې ده، رب العالمین دی. نو دې مخلوق سره چې څوک ښېګړه کوي الله ته دغه بنده خوښ دی. زمونږ شاعر مشرق علامه اقبال رحمت الله علیه وایي که نه درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتی کرو بیان. د الله د بندګۍ دپاره او د عبادت دپاره ډېرې فرشتې دي، دومره فرشتې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ځل اسمان وی وچغېدو لکه څنګه چې په کټ باندې سړی کښېني او دروند څیز پې کښېږي هغې اچونونه وخوځي، دقسې اسمان وخوځېدو او وایي اسمان ته حق دی چې دی وچغېږي دی आवाज کی ولی په اسمان کې یو لیش ځای یو صفت ځای داسې نشته چې هلته کې د الله یو فرشته د الله په بندګۍ کې مشغوله نه وي. څوک په سجده، څوک په رکوع، څوک په قاعده، څوک په تسبیحاتو، څوک په تکبیراتو، څوک په تحلیل مشغول دي. موږ انسانان چې الله پیدا کړي دې دپاره پیدا کړي چې بل انسان سره همدردي وکړو، خواخوږي وکړو، د هغه په کار راشو، د هغه غم سپک کړو او بیا دین لږ راښکته شي نو بیا انسانان دي، د انسانانو نه بیا لږ رانږدې شه نو مسلمانان دي. نو مسلمانانو سره ښېګړه کول بیا د هغې لا فضیلت دی. نبي علیه الصلاة وسلام د مسلمان د حجت روایې باره کې فرمایلي دي چې الله تعالی د مسلمان حجت پوره کوونکي څه کوي چې هغې لپاره کوشش کوونکي 83 رحمتونه پې نازلوي. 83 په هغې یو رحمت به الله د دنیا او آخرت درستګي وفرمایي، هر څه به الله درست کړي او 82 به الله دله په جنت کې درجې اوچتې کړي. د مسلمان کار کول خو لا غټه خبره ده، صرف چې زه قدم واخیستو. او فضل صدقات کې حضرت شیخ صاحب یو حدیث لیکلی دی چې چا د یو مسلمان یو حاجت پوره کړو لکه د ټول عمر د الله عبادت وکړو، ټول عمر د الله عبادت. بیا لږ نور مخکې راشه نو بیا مسلمانان خو ټول مسلمانان دي الحمدلله، که هغه عرب دي که عجم دي که هغه
افریقن دي که امریکن دي که آسټریلیان دي که څوک هر څه چې دي ایشین دي خو په دې کې بیا مونږ به راشو هغه خپل قوم له چې بیا د خپل قوم څوک خدمت کوي نو تاسو وګورئ حدیث کې راځي چې کله د انسان د مسلمان د ګاونډیان تر څلوېښتو کورونو پورې چاپېره وي خو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها تپوس کوي که زه ښېګړه کوم او ما بس دومره نه وي شی لږ دی او زه امداد کول تعاون کول غواړم نو چا سره تعاون وکړم وایي چې د چا تا سره کوڅه نږدې ګاونډیان خو ډېر دي نو مسلمان خو ډېر دي ټول مسلمانانو سره به زموږ وس کېږي یا به نه کېږي نو کم از کم د خپل کام سره خو وکړو که نه خو خپل کام سره ښېګړه وکړو او هغه فضیلتونه به مونږ ته حاصل شي کوم چې حضرت شیخ صاحب وفرمایل د صله رحمۍ د دې څه برکات دي چې څوک د دې خپلوالۍ خیال ساتي الله به د ده په عمر کې برکت اچوي الله به د ده په رزق کې برکت اچوي الله به د ده په عزت کې برکت اچوي مونږ او تاسو که یو بل سره راغونډېږو یا د یو بل غم خادی لګو چې په دې جذبه لاړ شو چې ده سره زما د نسب تعلق دی د وینې رشته مې ورسره او مسلمان خاصم یو د هغې خو خاصم لحاظ ساتو او خو به د ټولو خیال ساتو خو کم از کم د خپل کام سره چې کوم یو پکې دا نیت هم وکړو چې دا زما خپل دی دا زما وینه ده ما او د ده نیکه یو دی نو زما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به د هر سره نږدې درې څیزونه ولاړ یو به قرآن وي او یو به امانت وي او یو به رشته وي